الله دې رحم وکړي، ډېره ګرانه معامله ده او دا شرک نه دی. نو څه دي دا خبره ښه ښکاره ده. او مشرکه که بوتان ځان له خدایان نیولي دي او مسلمو هر مراد له باباګان نیولي دي. پلانی بابا له ورشه ننکۍ دې پې جوړېږي، دې بل بابا له ورشه که غوږونه دې خوږېږي او په لاسو خپو که باد وي د دې بل سره جوړېږي. نو منمه اولیا چې مرتبې ورکړې خدای دي، خو دې خلکو د خپل ځانه ورتړلي دا ډیګرې دي. څوک لاړ شي باباګانو له څاروي به تېنه غواړي، څوک وایي کور مې نشته دی بچي به تېنه غواړي، څوک وایي بېروزګار یم نوکري به تېنه غواړي، او څوک وایي دولت را نغدي بیخي به تېنه غواړي. نو یو کس دربار کې ناست و داسې رورو ګوڼېده او چې غوږ مې ورته کېښود واده یې ترې غوښتو. یو څو ښځې راغلې وې د عمر نه پخې وې، په چغو باندې سر و غورځولې یې بورقې وې، چې خیال مې ورته وکړو بس د کوپر نظارې وې او چاپېره دې زیارت ته په سجده باندې پرتې وې. څه بل شان عجیبه غوندې سوالونه یې کول او د قبر چې څه کاڼي و دیو ځان پورې مګلو. نو د یوې ویل بابا خاوند مې نه مني خبره، تعویز او دم درود پې اثر نه کوي د سره، دې بلې وې زما هم د خاوند نه کېږي یاره او دا کور تېنه خالي که چې بیا ګرځم بې خطره. نو د دې نه کونډه ښه یم بابا وایي که څه غم او که دا کار دې ونه کړو کرامات دې نه منم. دې بلې وی بابا چې جهنم دې راته کور او غلطي مې پکې نشته بې ګناه سوځم په اورو، او د زوی دا زړه مې که د خپلې ښځې نه ته تور او یا مړه دغه بلا که چې شم خلاصه د انګورو. نو ماوې خانه دا سوال دې د کوو قابل خو نه دی او یې ترورې دا بابا دی اجرتي قاتل خو نه دی. دا ښځې چې انګاره بیا په لار مشغولېدلې یو بل سره یې خپلې مسلې بیانولې. د یوې ویل بېګا مې ټوله شپه خپې خوږېدلې او سهار وختي خو ځکه دې بابا له هم راغلی. نو دې بلې وې ساده ښځې د ده کار خو بدل دی، دې نورو مسلو دی د خپو بابا خو بل دی. ډېر ښه جنید ډېر ښه.